د پلار دعا او د رب مینس کې حائل نشتا، حجاب نشتا. دعاګانې والے ښا د رمضان المبارک میاشتا قیمتي قیمتي دعاګانې ته والے چې روزدارو یو پلارو او روزدارو یو مورو. الله اکبر. چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي په کومو ژبو کې رب را لیږلي دي، نو هغه کتاب چې رب را لیږلی او په هغه ژبه کې محفوظ وي چې په کوم ژبه کې رب را لیږلی، هغه کتاب په مخ د ځمکه صرف یو کتاب دی چې هغه قرآن کریم. په دې د الله شکر وباسئ چې څوک قرآن ته کی. وای دا هغه کتاب دی چې دا رب را لیږلی او په کومه ژبه کې چې رب را لیږلی دی په هغه ژبه کې محفوظ دی او زه ورته الله کېنولی. تاسو به نوم اورېدلی شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه دا فضیل اعمال کتاب لیکلی دی، ټوله دنیا یې پیژني. شیخ الحدیث چې مطلق ذکر شي نو مراد تینا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه. د یو پیره مدرسې والا مجبور کوي تقریر وکړه، هغه ټول طلباو د قرآن حفاظو د قرآن شاگردانو مدرسو کې خو ټول طلبای. حضرت چې تقریر شروع کو نو طلباو ته یوه خبره وکړله او د منبر نه راکوش. دا کابیرو بډیرې درنې او وزندارې خبرې، یوه خبره به یې وکړله او مجمع به یې پکې رابنده کړله. طلباو ته وی طلباو وی خپل قدر وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، خپل حیثیت وپېژنئ. وی په مخ د ځمکه صرف د قرآن کریم او د علم طلبا دي، قال الله قال الرسول طلبا دي. چې کله دا د کور راوځي لتزع اجنحتها رزا لطالب العلم، چې کله دا پلار را روان شي الله ملائکو ته وی وزرې د خپو د لاندې وغوړوئ. استقبال مونږ دنیا کې د میلمنو استقبال، نن سبا چې د چا خاص میلمه راځي نو قالین ورته خور کی په شادي حال کې هغه پیسار وباسي دی ورته وی نه راځئ، د قالین د پاسه راځي، نه وی قالین ګنده کیږي، وی نه دا مونږ تا ته غوړولی دی، مونږ ستا استقبال. دنیا کې چې ګران مهمانی نو خلق ورته قالین خور کی، او دا طلبا چې را روان شي نو الله تبارک وتعالی د دې استقبال د ملائکو په وزرو باندې کوي. دا د الله میلمانه دي په مخ د ځمکه چې د دوی نه قدرمن نشته. د الله شکر ادا کوئ چې الله قرآن د پاره اړولي او د قرآن استاذ چې کله قرآن ته کیني وړو ته قرآن دنه خبري ان الله وملائکته واهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. د قرآن استاذ چې قرآن تکینی نو پم سړو کی میگیان او په دریاب کی میان د هغه عالم د پاره چې بچو ته قرآن خی دعاګانې غواړي. عالم بچو ته قرآن خیو سړو کی میگی ورله دعاګانې غواړي، دریاب کی میان ورته دعاګانې. د معلم د پاره د قرآن د استاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې ذکر وشو. ابن اسرائیلو کې دو کسو یو رور عالم دی، فرض منس کی او خلق ته مسائل بیانې دین ورته، او بل رور غیر عالم دی، عام سړی دی، خوی د ورځې روژه نیسي او د شپې ټوله شپه الله ته ولاړ.
یو ټول ورځ روزه نیسي او د شپې الله ته ولاړ دی، بل عالم دی، فرض منځ کوي، خلقو ته د دین مسائل بیانوي. وی دې کې کم یو غوره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی دغه عالم ته په دغه عابد، علما حدیث بیانی خو هغه عام سړی بیانی نه، عالم ته په هغه عابد چې د کم عابد د ورځې روزه او د شپې الله ته ولاړ، دومره فضیلت حاصل دی لکه وی ما ته چې تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې فضیلت حاصل دی. عالم وی. نبی علیہ السلام مسجد ته راننوت، چراغ نبی علیہ السلام یوه ډله دې پله ناسته ده او یوه ډله دې پله ناسته ده. دا یوه ډله څه کوي؟ الله یاد، د الله یاد کې ذکر کې مشغول، او دا بله ډله ناسته ده جاهلانو ته دین ښيي. عالم ناست دی، طلبا ناست، تعلیم او تعلم شروع دی. یوه ډله ذکر والا ناست یو، یوه ډله تعلیم او تعلم. لکه مونږ به وایو طلبا او علما ناست دي که نه، تعلیم او تعلم مجلس شروع دی. نبی علیہ السلام راننو چې وایي کاته وی دواړه په خیر یې، دواړه په خیر یې. خو دا یوه ډله د الله نه غواړي، نه که د الله خوښه شي نو ور به کړي، خو خوښه یې نه شي چې ور به نه کړي. الله ذات دی، او چې دی پله شو او د دا ډلې ولیدله چې ناپوه ته یې پوهه ورکوله، نبی علیہ السلام فرمایي وی دا ډله تې غوره ده. وی انما بعثت معلما، زه دنیا ته استاز را لېږلی شویم، وجلس فیهم، او په حق کې جماعت کې امام الانبیا کېناست. دا هغه ډله ده چې استاز ناسی او بچو ته تعلیم او تعلم شروع، وجلس فیهم، امام الانبیاء پکې کېناستو. وی انما بعثت معلما، وی زه دنیا ته استاز را لېږلی شوی یم، او دې کې استاز ناستی او تعلیم او تعلم شروع دی. شکر وباسئ په دې حال ښه. او زه طلباو ته وایم، طلباو داسې مه وایئ چې مونږ مدرسې ته راغلي، دسی به نه وایي، دا به سکول والوي، دا به یونیورسټۍ والوي، دا به کالج والوي، دا چې میډیکل کوي ډاکټري کوي نو هغه به وایي چې مونږ راغلي یو. دی راغلي دي، دی تلي دي، په خپل اختیار تلي دي، په خپل محنت راغلي دي. خو طلبا به داسې نه وایي چې مونږ راغلي یو. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، طلبا بوایی چې مونږ الله د قرآن د پاره اړنولیو، مونږ الله منتخب کړیو، مونږ الله چاڼ کړیو، دا الله اړولی. دا داسې نه راځي، دا داسې نه راځي. ډاکټري الله هر چا ته ورکوي، انجینیري الله هر چا ته ورکوي، وزیر اعظمي الله هر چا ته ورکوي. زه به تاسو ته داسې ډاکټر وښیم چې الله به نه مني یو ډاکټر، زه به درته داسې انجینیر وښیم چې آخرت به نه مني یو غټ انجینیر وي. زه به درته وزیر اعظم وښیم او د ملک وزیر اعظم به یو کلمه به یې په ژبه نه ویلي. خو الله وایي دا هر چا ته ورکومه، خو دین هغه چا ته ورکوم چې څوک مې خوښ وي، هر چا ته. په دې کې الله خوښ او ناخوښ کوي، ښه د الله هر چا ته نه ورکوي. هر مور الله د حافظ قرآن نه مور کوي، هر پلار الله د حافظ قرآن نه پلار کوي، هر سینه الله په قرآن نه منور کوي. هر کس د قرآن حافظ نشي کېدلی، دا د الله په خوښه کېږي. خو د خوړ کاڼي پاسته وې نو ګیدړانو به خلاص کړي، او دا الله هر چاته نه ورکوي، دا الله خوښوي، دا په انتخاب کېږي څوک بختور به الله ته خوښ. الحمدلله د پاکستان عوامو کامیاب یې ګټلې م ده، تاجرانو، دکاندارانو، زمیندارانو، خو چې د پاکستان یې نو ګټلې م ده. تاسو چې کم تعاون د مدارسو سره کړیو، تاجرانو، زمیندارانو، دکاندارانو، تاسو چې د پاکستان د مدارسو سره کم تعاون کړیو، د هغې تعاون په برکت
پاکستان په ټوله دنیا کې په حفاظو کې اول نمبر راغی 1,14,000 حفاظ پاکستان تیار کړل الحمدلله او دا ټول داد ستاسو دی دا مضبوطه خبره ده چې پاکستان کې د مدارسو سره د حکومت د طرفه تعاون نشته دا تا کړی دی او بل کړی دی او بل کړی دی هغه تعاون په برکت 1,14,000 میندې د حفاظو میندې شوې الله اکبر 1,14,000 کورونه چې هغې کې به لور پروت و د زمیندارانو کورونه وو هغې کې به لرګي پراته وو هغې کې به سخسورې او بیلچۍ پرتې وې 1,14,000 کورونو ته د الله کلام وردننه شو الحمدلله الله په قرآن منور کړل امام محمد رحمت الله علیه وفات ډېر یریدو چا خوب کې ولید وی امام محمد څه حال دی وی ډېر یریدلم وی د الله ذات ځان ته مخامخ کړم چې محمد مه یریږه محمد مه یریږه تا له مې علم درکړی دی تا سینې نه مې قرآن ورکړی دی او دا قرآن نور دی نور او چې کمی سینې ته نور دنده کما هغه سینه بیا په نار نه سیزمه محمده نور او نار نه جمع کوم کمی سینې له چې الله نور ورکي هغه الله په نار نه سیزي امام محمد رحمت الله علیه ورځو کې ټول قرآن یاد کړی و یوه هفته کې د قرآن حافظ امام محمد رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې اخیری حج کو په 2 رکعاتو کې په حرم شریف کې ټول قرآن واورو او د سینې الله منتخب کړي دي تاسو ته مونږ وی نو تاسو نه منله مړه ته وای نه مولي صاحب په 2 رکعاتو کې قرآن زوم اومنه وی نه منم زوم اومنه نه مړه دا نه کېږي زوم دا تا خوند نه دی اخیستی ته راشه ته په حافظ صاحب پسې شاته ودرېږه دا هغه ودرېدی شي ښه وایي تږی کېږي به نه زوم نه وی وږی کېږي به نه زوم نه وی ستړی کېږي به نه وم نه دا تا خوند نه دی اخیستی تا ته ګرانه ده اوس حافظ ودروم او الله بسم الله ودرېږه پسې شاته ښه مال 13 جمعه دا جمعه نه او 13 جمعه یو حافظ قرآن راغلی او جمعې شپه را سره وکړله مونځ را سره وی ته راغلی وی زمونږ کلي ته تا تقریر کو د حفظ سند ما ستا د لاسه واخله وی تا وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 رکعاتو کې قرآن اوراله ایو صحابي نوم دی واغست چې هغه په 1 رکعت کې قرآن اورولی وی ما د عقد ورځې نه نیت وکړو چې دا به زه پې عمل کوم وی الله را ته قرآن یاد کو او 13 هفته کې ودرېدم د شپې په 1 رکعت کې مې ټول قرآن واورو وی 3 سورته مې ته پرېښودي امید 2 رکعت کې دې څومره وي 3 سورته مې په 1 رکعت ته پرېښودي ودرېدم په 1 رکعت کې ټول قرآن او په 1 رکعت کې 3 سورته الحمدلله دا د مدارسو کردار دی خلک وایي مدارسو سی چلو کوخه زوم دا مدارس د داد قابل دی دا مدارس د داد قابل دی مور لې دسی بچي ورکو چې په 1 رکعت کې ټول قرآن دسی بچي دی الله کور تراته دعا کوي مدارس ته کوي علما ته کوي ان شاء الله چې کم باغونه لګولې دي ان شاء الله تازه دي خکه خیر ان شاء الله کامیاب یې کامیاب او دې طلبه او توام شکر ادا کوي بازار کې خلق ناس یو کس یو لرګي د بل سره یو ځای دروازه بل کس لګیا دی یو خخت بلی خخت سره لګي دیوال ته بل لګیا دی یو وسمنه بلی وسمنه سره لګي چوکاټ تی نه جوړي او د قرآن حافظه استاذه ته لګي یو کلمه د بلی کلمې سره یو ځای کې د قرآن آیات تی نه جوړي دا تاسو تناسي د قرآن حافظه راته تم زیریږي بار دکاندارانو تم زیریږي تاجرانو ته مړه هغه اوسپنه په اوسپنه پورې ویړ کوي او ته یو کلمه د بلې سره یو ځای کوي او د قرآن آیات الله په کوم ډیوټۍ لګولې من الله د قرآن د حفاظت ذمہ داری اغستې ده کنه او په چا خوبۍ کوي کنه څوک خوبۍ کنه ښه ډیوټۍ دپاره خو به څوک مقرریږي کنه اے قراو اقرأ القرآن بلحون العرب اے قراو شکر وباسئ الله په یو ډیوټۍ لګولې
الله ستاسو په جبو باندې د قرآن کریم د حرکاتو د سکناتو د مخارجو حفاظت کوي او الله د علماء په جبو د قرآن د معانیو حفاظت کوي تاسو الله د خپل کتاب حفاظت تکینه ولي الله در باندې دا کوي شکر وباسئ دا د الله کرم د قرآن حفاظو قرآن بنئی روی قرآن بنئی نا یاد قرآن بوڑی قبر تبی اڑو انشاءاللہ میدان محشر تبی اڑو انشاءاللہ بچوں کو یاد قرآن موڑو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ دا قرآن حافظ با میدان محشر کی کم صف کے ولاڑی پتہ در تشتا دن دیسی جدا دیسی بددی صفم جدائی خواہ دا قرآن حافظ با اغا صف کے ولاڑی چی کم صف کی جبریل امین ولاڑی زید صف مشری با جبریل امین کی دا قرآن حفاظ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ دا سفرہ کرام بررہ مشر جبریل امین خاچی دا قرآن پا حفاظت کبھی فرشتی مقرری دا قرآن حافظ بداغی سر ولاڑی جبریل امین قرآن راوڑے دیو تاسو پا سینو کی محفوظ کرے دا قرآن حفاظو ستاسو دا سیزن میاشران خد رمضان میاشران دا قرآن حفاظو ستاسو دا سیزن میاشران دیر بختوری صدر توہما تاسو روجہ پا قرآن لندوائی دا قرآن حفاظو چی روجہ برالالا جبریل امین براغے نبی علیہ السلام تب قرآن وورو نبی علیہ السلام فورتا وورو خواہ دیتا منگا دور وایو خواہ روجہ با امام الانبیاء و امام الملائکہ دا قرآن با یو ولتا اورو خواہ راشا استاسو دا سیزن میاشرالا روجہ پا قرآن لندکے روجہ پا قرآن لندکے تاسم قرآن روانے خواہ روجہ و قرآن دوارا بدا بند سفارش کی روجہ بوئی را بدا خوراک ساک نمی منع کڑیو قرآن بوئی را بدا خوب نمی منع کڑیو دا ورزی تگے گرزو دشپی قرآن تو درے گا دا تصور پیدا کا چی زب لنڈی تراوی نکو بخا چی ما ووری دل چی پلان کی زی کی دا تراو ختم شروع دے یو بختمو مو بل تبزم کوشش پا می دی طول اشپا با قرآن تو ولاڑی پیشمنی پوری دا قرآن بم سفارش کیو دا روجہ بم سفارش دا دوڑا سفارشیان دیخوا روجہ بوئی ما دا خوراک ساک نمانا کڑیو قرآن بوئی ما دا شپی دا خوب نمانا کڑیو استاسو دا مانگ میاشرہ للی یاد پا کتازہ کے مڑا استاز تکینا تا اور واغا بوری و یو طرف تب امام الانبیاء و بل طرف تب امام الملائکہ باڑو با قرآن رازا چی کینو چی قرآن واڑو رازا فارغ ٹہن دے رازا شپد چی قرآن و چی تک تور شپشی دا قرآن حفاظو طول خلقو دشی خام قیامت کی سوک پتمدی وی زما ببچے سفارش پلاروی زما بکی بالکل بکی اول بیسا مور و پلار تب اللہ تاجون ورکی خواہ چی رانا بی دنور درانا نمتی زی خواہ نو پلار وی زما سفارش بکی مور وی زما سفارش بکی حافظ قرآن وی مولی سے زما سفارش بسوک زما سفارش کو زون خلما کزا گیرشم مولی سے زما سفارش بسوک مور پتم دا وی دیبا زما کی نو زما بسحالی دورتم دا قرآن حافظہ چی تک تورش بشی طول خلقو دشی راش جماعت ادرے گا یو دو رکاتو نیتو تڑا یو رکات کی او دو دریسی پاری ہوا یو پبل رکات کے چی سلام گرزے تاخت ورش الماری دا قرآن روالا او دسی دا قرآن زان پوری میسا وی قرآنا ما دنیا کی نئی پریخے ما سینہ کی زید رکھنے لے ستا دا وجنا ویخت انگریزی نپرینا گیر نکٹ کوما کنزل نکوما پیس بک نگورما تصویران نگورما ڈرامی نگورما قرآن استا لحاظ میں کڑے دے ما دنیا کی تنئی پریخے قرآن چی در رب مخی تو ادری گو ما بنا پریدے زما با علت مرگرے چی پا ما تبئی کی دی ما بنا پریدے نو ہر سڑے مور پتا بدوی زما سفارش پا
بچی کی حافظ قرآن وی زما سفارش پرزو کی زوام القرآن شافع مشفع دا حافظ قرآن سفارش پا قیامت کے خپل قرآن کریم کی او قرآن کریم دسی سفارشی دے چی مشفع د سفارش قبول لے د سفارش منظور دے امن لے شوی دے د قرآن سفارش من لے بچو ډیر پشو قرآن وائے خواہ پشو او تاسو توام بچو خدای حافظان کللے ناظر اخوان شولے خدایم با عمل حافظان کا خدایم با عمل علماء کا خدایم د دین لوی لوی داعیان خدایم د حسین احمدی مدنی او د شیخ الهند پلار روان کا بس اللہ د دین لوی لوی داعیان کا خو بچو سبق بنائی روی بچیا غٹ سڑیشا خود پلارنا غٹ سڑیشا خود مورنا غٹ سڑیشا خود استاز دی دریو نبا نغٹیگی دین چی غٹ شوی دی بچی اگا ورک شوی غٹ شوی نی دی اگا ورک شوی اما ون لیدل دا پلارا غٹ میں ون لیدو دا مورا غٹ میں ون لیدو دا استاز غٹ میں ون لیدو اگا ورک شوی دی ورک شوی یو صحابی راغی نبی علیہ السلام تیوی تا سر مشورہ سو مشورہ کی جہاد لزم او تان مشورہ نبی علیہ السلام تیوی نبی علیہ السلام صحابی تا سو مشورہ ورکل وی مور دشتہ دے کور کی مور دشتہ وی آو نبی علیہ السلام ورطوی فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا اے صحابی مانا مشورہ علی کور تورشا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا دا جنت چی دے اغسطا دا مور دخپی دلان دے کمانا مشورہ علی نوان زیو مشورہ ندر کوما تاسولا یو رائی ندر کوما دا چاچا بین دی جوندی دی لا سوچت کی شکر الحمد چی دا چاغ وفات تی رب دی مغفرت کامل نصیب رب دی ولد رس صبر ورکی اللہ دی درجات عالی نصیب زکا در تواما چی ساسو جوندی دی ند بکور تلارش چی منز وکے ماسخوتن لارش مور خواتا وکینی وی موری لگے چاپی تالا کومکا تمالا چاپی کے وی موری تالا لگے چاپی ابوی بچیا تسکے وَإِنَّ موری لخپا بولدی سی چاپی کئی ابوی بچیا تسگوری دلتا وی موری ماتا دا امام الانبیاء حدیث را ورسید چی صحابی تے اویل چی فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا چی جنت دا مور دخپی دلات زدان زتا لچاپی کوم ز جنت گورم موری زتا لخپی مالش کوم ز جنت طلبگارم مخبوط پریدا استاد دخبو دلات دی جنت پروتے موری ما پریدا دا مور خپی چاپی کوا خوب دی عقیدت چی مولی سیب ندی ویلی قاری سیب ندی ویلی دا طول دنیا رشتی نی ویلی دی چی دا مور دخبو دلات دی جنت موری ما پریدا دا در تزکوام سباب دی مور نہیں مالا بچاپی کئی کوا چاپی منم ثواب دے و جنت دل ترشت کبیا گوری چی مولی سے اغخپی بکمزی چی زی چاپی کوم او داغی دلات دی جنتی زبواما اغا یو دا مور خپیوی اغا ننشت دی پاگی پسی مگرزا بیا با دنیا گوری خواہ اغخپی بونمو دا دا مور خپی دی خواہ دا عالم خپی ندی خواہ دا دمور خپیدی فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا چی دمور دخپو دلات دی جنت پروتی بچیا بیا بگرزی جسی خپی با تالاش کئی بیا با مانا تپوس کئی خوزبوام چی اگا دمور دی تب وی مور نشتا زوام اگا خپیب نشتا بچیا پاگی پسی مکرتا بس دا عالم خپی چاپی کواخو اگا خپی نشتا دیر دا غنیمت مقوگا خراسان نے یو کس حج لرا روان پیادل اموری پوگا باندے رواغست پیادل دا خراسان نرا روان دے حج لا پیادل راغ اموری پوگا کی نولی دا راورس چراورس نو بمور باندے حج کو پیادلی پی حج کو اموری پوگا باندے کی نولی دا بیت اللہ طواف راوڑین پیا دل دا او دا بیت اللہ طواف کی اموری پوکا باندے کی نولی نبا چی حجی وکو یو صحابی نے تپوسو کو اما بدمور حق ادا کڑی پیا دل دا خراسان نرالم
مور می په وګه راوستل د بیت الله نه مې غیر چاپیره وګرځول وی ما به د مور حق ادا کړی هغه صحابي ورته وی او ستا مور چې ستا په پیدایش کې کوم تکلیف موندلې دی هغه تکلیف کې به د یوې ګړۍ حق ادا کړي د یو لهر حق د یو حق به ادا کړي د یو لهر د یو ساعت ستا په مور چې کوم لهرونه تیر شوي دي ستا په بچیا تا غیر کړل ستا نه هغه لهرونه ییر شول ستا نه هغه ساعتونه ییر شول وی په هغې ساعتونو کې به د یو ساعت حق ادا کړي چې د خراسان نه یې په اوږه راوستله او د بیت الله طواف یې پې په اوږه دی وله جوړه والي چېرته اختر لنو مور نه مې جوړه پلار زما سره دی پرېږده مړه پلار ستا سره نه دی نر شي وایي زه د پلار سره یم داسې مه وایه ښه بچیه مور او پلار زما سره دي نر شي داسې مه وایه چې مور او پلار ما سره دي وایي زه د مور او پلار سره یم سوچ کوه سوچ ډېر په احتیاط قدم اوچتوه د مور په مخ کې ډېر په احتیاط سترګې اوچتوه د پلار په مخ ډیر خیال کوه بچیا نو مور له به لکه چاپي به وکې وایي مورې ما د دې خپو د لاندې جنت لیدلی دی ما یو پو سات دې ته پرېږده ښه هر ماسخوتن پو سات مور له خپې چاپي کوئ وایي فإن الجنة تحت رجلها دلته ما جنت لیدلی دی او بیا پلار له چاپي کوه او د پلار مخ ته ګوره او چاپي کوه بابا بوی زما مخ ته ولې ګوري وایي بابا ما ته د نبی علیہ السلام حدیث را رسیدلی دی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائلی دی الوالد اوسط ابواب الجنہ پلار د جنت په دروازو کی د مینز دروازه پلار د جنت د مینز دروازه وی مولی صاحب گیره نشتا زم دا تپوس پتی اللہ کی نرشی تتی دا تپوس مکوا دا معاملې د الله سره ده خو تا د پاره د جنت د مینځ دروازه چې دا هغه پلار څومره بختور بچی دی چې کور ته دنده شي بابا شته مور شته مور له خپې چاپي کا وایي دې د لاندې جنت دی پلار له چاپي کا و دې مخ ته نیغ دی ګوره وایي دا زما د جنت د مینځ دروازه ده د چا مور او پلار شته دوه دروازې د جنت وکړه دي او چې دواړه تی خوشحالی دو دروازې د جنت ورته کولو پرتی دي چا نه خپی دو دروازې د جهنم ورته کولو دا پلار امور نه دي دا دو دروازې دي یا به جنت کیږي او یا به دوزخ کیږي او د رمضان المبارک میاشت را روانه ده تاسو ته پته شته یوه خیره داسې ده چې د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته خزان به ترې ساتئ یو خیره داسې ده چې د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته هغه خیره معلومه ده هغه د مظلوم خیره ده معاذ رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمای واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب معاذ د مظلوم د خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته با ځان بساتی پروژه کې څوک په سپېړه ونه وای گاڑی والا چرته لته ورته کی اسی نه چې د روجمات ټیم یو مظلوم خیره وي نو د رب او د مظلوم د خیری په منځ کې ګورې حائل نشته حجاب نشته او شکر دی یو دعا د سشته چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته کنه خیرم شته خو دعا دا دعا د چا ده چې د هغې دعا او د رب په منځ کې به حجاب نه دا دعا د چا ده دا د عالم دا نا دا د حاجی صاحب دا نا دا د تبلیغی صاحب دا نا دا دعا د پلار چې پلار د بچی د پاره خوله پورته کړله د دې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته بختور دی هغه بچی چې د پلار لپې ورته اوچتي دي د دعا بختور دی هغه بچی چې د مور لپې ورته اوچتي دي د دعا بختور بچی دی پلارانو رب ته لاس نیولی دي خو د بچو نمونه علی او دعاګانې کې بچو د پلار دعا او د رب منځ کې حائل نشته حجاب نشته دعاګانې والی ښه د رمضان المبارک میاشت قیمتي دعاګانې ته والی چې روجهدار وي او پلار وي او روجهدار وي او مور وي الله اکبر
اکبر. او د روژه ماتي په ټیم کې دعا کې الله اکبر. خیرونه به ځان ساتو. و شهر المواسات، دا د همدردۍ میاشت ده. دا د څه میاشت ده؟ د همدردۍ. دا د نرم سلوک میاشت ده. دا د فقیر د کور د معلومولو میاشت ده. دا د یتیمانانو د کورونو د حال د اغستلو میاشت ده. دا د همدردۍ میاشت ده. دې کې ځان کې ترس پیدا کړئ. 3 کاره روژه کې کوئ. عثماني صفات دي. عثمان رضی الله تعالی عنہ به مال ډیر خوان راکړي چې وګول ډوډۍ ورکوم او بربندو له کپڑے ورکوم او د قران کریم تلاوت. دې مزه تاسو نه دا غستې نو چې سړی ناس یو 3 سپاری تلاوت کوي او وزي او د یو غریب کړه دوړو یو تروړه ارتا وکي او یو یتیم د لاس اونیسی هغه له یو جوړه والی او ټیلر دی او بیا راشي او د قران تلاوت شروع کی. وګول ډوډۍ ورکول، بربندو له کپڑے ورکول او د قران کریم تلاوت. دا ډیره مزه په روژه کې کوي. دا ډیره مزه چې روژې اذان پتا کیږي ته خو هر ټیم درستخوان ته ناسې زواما چې یو ټیم اذان پتا وشي او ته چرته د یو یتیم په وره کې ولاړې د یوې کونډې په چوکټ کې ولاړې او هلته در باندې اذان شروع شي د یو یتیم خبر لتلی او اذان در باندې شروع شي. دا د همدردۍ میاشت ده. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د چا نه بوج سپک د یو کس نه سکو بوج سپک کو په روژه کې رب العالمین وی ګناهونه به د دې سړي معاف کما او د جهنم نه به اخلاص. ته د کس نه بوج سپکوه او الله به ستا نه د ګناهونو بوج سپکي. مړه دا څومره مزه کوي. مالداران پکې شته چې کوارټري شته پکې چې دکانونه وي چې فقیران شته پکې چل ورته خیمه داسې کار به وکړئ مالدارانو چې د چا په کوارټرو کې غریبانان دي د روژې نه به یو 2 ورځې مخکې لاړ شي ور به وټکئ ا به راوځي. د روژې میاشت شروع شوله وایي د دې یوې میاشتې کرایه تا ته معاف. ستا نه کرایه نه علمه ما تانا دا کرایه بوج سپک کو ما نبا اللہ دا گناہونو بوج سپک کی ما با اللہ دا جہنم دا اور نخلاص کی تا تا یو میاش کرایه معاف دا یو میاش پا نراکے کرایه بس دا بوج خوبت سپک شی کنا ارو جماعتی و غم دیو سر خدایا دا کرایه غگ براتو کی خدایا بیزتی بمیو کی کنزل براتو کنزل بمی خزا ووری کنزل بمی بچی ووری دا سمر بوج دے پا غریبانانو تاسو دا دی بوج خبری او لاړ شي سوق د چا سره کار کوي کار نوکران د سرشته دکانونو کې کنه مرتوی استاد ډیوټي 100 غنټه وا اب وای چې 10 غنټه تنخواه دیاړي به مې سو در کوله 1000 ها ډیوټي بستا 8 غنټه او کرایه بدی مزدوری بدی 0 روپۍ پزئی خود 2 غنټه بت د وخت چټي کې ولې پتا سي چلو شو امایس چل دې شوي تا الله زما د الله ستلات دکړي ما ستان بوج سپکو ما نه الله د ګناهونو بوج سپک ما الله د جهنم نخلاص کی و 2 غنټه د وخت چټي کوا ورشه کور بدی مور د رو جماعتي پتم چرته بچي بدی د رو جماعتي پتم اچي چټي کی منډي وي او پلار کې په اذان رواني مړه د یو 2 غنټه مخ کې پریدا وای نبی علیہ السلام ویلی چې دا د همدردی میاشت تاسو سره همدردی کوما ما نه به الله ګناهونه وران کی ما به الله د جهنم نخلاص کی نه ارچا سره لګ لګ گزاره وکي ها کرایه ورته کو معاف کولې نشي نو نیمه ورته زه خو معاف شتنه نو تاسو بلیدلې وینو ها چې زمون کوارټر وی پاغي کې خلک تاسو علماء ته مون خو دلی وخه چې مونږ په ګرځېدلې نه وي همون ورته اعلان نه دی کړی چې دسی بیا ناراضي او زه پتا اسانی راولما او رب زما باندې اسانی راولي زستا دروازې نه راغلی بس تا ته کرایه معاف باز روجه کې ما په طرف پدیم ناراض او دا ظالم لاړ شي په روجه کې وکنځي وي شابه کرایه او خزې کنزل اوري بچی کنزل اته سکه دې بچو به صحه لزوابه چې دې کور ته وردند شي او بیبي ته وای چې د یوې میاشتې کرایه معاف تا او ما خام درو جماعت ټیوي او د بچیو بیبي رفت ته لاس چې الله اکبر مړستا په یو کرایه سو شي وګي بنشي مړه او بل راي درکو
چې کورونه مالداران نه کوارټر هم نشته فقیران هم نشته دی سلک ډیر گزاره خو کیږي کنه دا خپل سیزونه نیم د چا تنخواه 20,000 ده 10,000 ورکړي او 10 ځان ته پرېږده اوړه د کرکور کې 2 تروړي دي یوه ورکه او یوه ځان ته پرېږده شربت د بید 2 دي یوه ځان ته پرېږده یوه بل څه فایده به وشي د خپل خوراک نیم کا نبی علیہ السلام فرمایي ومن سقا صائما چا چې په یو روجدار باندې اوبه وسکو یو روایت کې راځي موړي روټۍ یې پې وخوروله یې پې اوبه وسکولې د روژه ماتي په ټیم کې تا په روجدار باندې اوبه وسکولې نبی علیہ السلام فرمایي سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه په دې سړي به د قیامت په ورځ الله زما د حوض نه یو ګوټ وسکي اب دسی ګوټي چې د سو پورې جنت ته نه تللی بیا به نه تګېږي بیا به نه تګېږي چې په روجدار ته ګوټ سکوا وای دا یوه میاشته یو ګوټ لیږمه ما باندې به الله د حوض ګوټ سکي انشاءالله بیا به نه تږی کېږم ښه زه په ده روټۍ خورومه په ما به الله د حوض نه یو ګوټ سکي انشاءالله بیا به نه تږی کېږم دا به دغه 30 29 ورځې ډېره قیمتي میاشت را روان ده د غریبانانو تپوس پکې وکړئ الله دې دا مدرسه قبوله کړي الله دې دا طلبا قبول کړي الله دې د مولانا صاحب دې دا خدمت قبول کړي زه به د دې ځای نه اجازت علمه پېښور کې جلسه شروع ده او زما پکې تقریر دی ښه و آخر دعوانا ان الحمد لله